سورة الاعراف دا په مکی سورتونو کې د ټولو نه لوی سورت دی. په دې کې د ټولو نه لوی سورت دی. د دې سره سره دا هم تپوس کېدی شي پیپر کې چې د قرآن مجید کې د سجدې تلاوت چې کوم آیتونه دي، سجدې د تلاوت چې کوم آیتونه دي نو هغه څومره دي؟ هغه چې کوم سورتونه دي کم سجدي دي نو هغه 14 دي. تعداد کې څه دي؟ 14 دي. امام سے پنځ باندې 14 دي، امام شافعي سے پنځ باندې هغه 15 دي. خو دا وایي چې اولنې سجده په کم صورت کې، اولنې سجده په کم صورت کې راغلي ده او آیات نمبر یې څه دی؟ صورت کم یو دی او آیات نمبر یې څه دی؟ نو په صورت نمبر داغي په نهمه پاره کې په سورې اعراف کې راغلي ده او آیات نمبر داغي 206 دی. آیات نمبر 206 دی. ٹھیک ده کنه؟ آیات نمبر سره 206 دی. نو دا په سورې اعراف کې دا راغلي ده. دا هم په پیپر کې تپوس کېدی شي چې په قرآن مجید کې کم صورت داسې دی چې په هغې کې 2 سجدې راغلي دي. یو صورت دی خو چې په هغې کې سجدې په هغې کې 2 راغلي دي. نو دا په سورې حج کې چې کوم دی نو په سورې حج کې هم 2 سجدې راغلي دي. سورې حج کې غالبا سورې حج کې هم 2 سجدې راغلي دي او دغه رنګې په اخرنۍ چې کومه پاره ده نو په هغه اخرنۍ پاره کې په هغې کې هم 2 سجدې راغلي. ټیک ده؟ بعضې څیزونه داسې دي چې هغه کله د سبقت لساني د وجې نه غلط شي او بعضې داسې چې کله هسې په هغې کې خلک کنفیوز شي. نو دا ده چې بعضې څیزونه که فرض کا هغه د کنفیوژن د وجې نه غلطېږي نو په هغې باندې به تاسو مؤاخذه په هغې باندې نه کوئ. ټیک ده؟ د دې سره سره د قرآن مجید په اهمو مباحثو کې، قرآن مجید په اهمو مباحثو کې دا هم یو بحث دی چې آیا د قرآن مجید د لفظ د قرآن، لفظ د فرقان او لفظ د الکتاب دا په قرآن مجید کې څو پیرې استعمال شوی دی؟ دا په قرآن مجید کې څو پیرې استعمال شوی دی؟ نو د قرآن مجید چې کوم اسماء دي، اسماء القرآن، دا ځان پورې یو بحث دی. اسماء القرآن، اسماء القرآن نه مراد د قرآن مجید اسماء د قرآن مجید نومونه. یو خو د قرآن مجید هغه نومونه دي چې کوم ذاتی نومونه دي. نو بعضې علما کرامو 4 ذکر کړي او بعضې 15 ذکر کړي دي. علامه زرقانی رحم الله خپل کتاب کې کوم د علوم القرآن دغه کتاب دی. داسې نور علما کرامو چې د قرآن مجید کوم صفتی نومونه دي، صفتی نومونه د قرآن مجید د هغې تعداد هغې 55 ذکر کړی دی. هغې تعداد یې 55 ذکر کړی. خو د قرآن مجید چې کوم ذاتی نومونه دي عام طور چې په قرآن مجید کې کوم استعمال دي نو په هغې کې یو دی القرآن، القرآن، الفرقان، الذکر او الکتاب او 15 پکې بعضې علماو شامل کړی دی چې هغه سره التنزیل دی. نو القرآن یا لفظ د قرآن دا په قرآن مجید کې 65 دفعه او بعضې وایي چې 66 دفعه سره استعمال شوی دی. 65 دفعه یا 66 دفعه د لفظ په قرآن مجید کې سره دا په هغې کې استعمال شوی دی. دا په قرآن مجید کې استعمال شوی دی. دغه شان دی الفرقان، نو الفرقان هم قرآن مجید کې ډېرې پیرې استعمال شوی، خو د الفاظو د تعدادو پته نه لګي چې څومره پیرې استعمال شوی دی. ټیک ده؟ الذکر، الذکر دا هم د قرآن مجید په اسماو کې یو نوم دی، دا هم ډېر استعمال شوی. الکتاب، نو دا الکتاب دا په قرآن مجید کې 68 دفعه استعمال شوی دی. څومره؟ 68 دفعه دا په قرآن مجید کې دا استعمال شوی دی او دا په پیپر کې د دې تپوس هم کېدی شي. ټیک ده؟ بله دا خبره چې د قرآن مجید اولنی آیات کم یو دی او اخرنی آیات کم یو دی، دا هم یو علمی بحث دی. په دې باندې علما کرامو د علوم القرآن کې په دې کې لوی بحث په دې باندې لیکلی دی. نو دا ده چې مطلقې د قرآن مجید ابتدایي آیات، مطلقې د قرآن مجید ابتدایي آیات هغه سورې علق دی، هغه سره سورې علق دی. دا خو هر چا ته پته ده چې سورې علق دی. اخرنی آیات د قرآن مجید اخرنی آیات کم یو دی. نو د دې په باره کې د علما کرامو مختلف آرا دي. یو رای پکې دا ده چې الیوم اکملت لکم دینکم چې کوم آیات دی په سورې مائده کې چې دا سره اخرنی آیات دی، دا اخرنی آیات دی او دا هم تاسو ته پته چې دا د حجۃ الوداع په موقع باندې دا سره نازل شوی دی. دا د حجۃ الوداع په موقع باندې نازل شوی دی. خدا دا چې په معاملاتو کې او د قرآن مجید اخرنی چې کوم آیات تصور کیږي، د قرآن مجید چې کوم اخرنی کوم آیات تصور کیږي نو هغه د سورې بقرې آیت نمبر 281 دی. آیت نمبر
281 دا د قرآن مجید اخرنی آیات تصور کیږي چې د دین وروسته بل وحی نه راغلی چې دا صرف یو آیات دی ٹھیک تا واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نو دا د قرآن مجید هغه آیات دی چې دا د قرآن مجید اخرنی آیات دی قرآن مجید اخرنی آیات دی او دا به هم راتلی شي چې د قرآن مجید په اخره کې چې نازل شوه اخره کې نازل شوه صورت کم یو دی نو په اخره کې د قرآن مجید چې کم نازل شوی صورت دی نو هغه صورت نوم دی سوره نصر. سوره نصر دا د قرآن مجید په صورتونو کې چې نازل شوی کم صورت دی نو دا د ټول نه اخرنی صورت دی د ټول نه اخرنی صورت دی. نو دا د قرآن مجید متعلق چې کوم ضروری ام سی کیوز دي کوم معلومات دي نو په هغه کې یو بحث دا هم دی او بار بار دا پیپر کې راغلی دی چې د قرآن مجید څخه صورتونه داسې دي چې هغې ته خاص نومونه ورکړل شوي دي. قرآن مجید څخه صورتونه داسې دي چې هغې ته خاص نومونه ورکړل شوي دي. په دغې نومونو کې عام طور د هغې په باره کې تپوس کیږي لکه د سورې فاتحې په باره کې تپوس کیږي چې د سورې فاتحې بل نوم څه دی سورې فاتحې په نور نومونو په باره کې تپوس کیږي. نو که تاسو وګورئ علامه قرطبي رحمه الله د سورې فاتحې چې کوم نومونه راغونډ کړي دي کوم بیان کړي دي 18 نومونه هغه شمار کړي دي چې 13 نومونه د سورې فاتحې دي 13 نومونه د سورې فاتحې دي چې په هغې کې سورې رقیه ورته ویل کېږي سورې دعا ورته ویل کېږي سورې شکر ورته ویل کېږي وغیره وغیره مختلف نومونه دي. ام القرآن ورته ویل کېږي باب القرآن ورته ویل کېږي سبع المثانی ورته ویل کېږي ٹھیک ده. نو دا د قرآن مجید د سوره فاتحه د غي ډیر شي اسما دي صرف د سوره فاتحه اسما په قرآن مجید د نور نمونه چې کوم سورتونه د غي دومره نمونه نور نشته صرف د سوره فاتحه نمونه سدي هغه زیات دي. نو عام طور دا تاسو کې دی چې ام القرآن دا کم سورت ته اساس القرآن دا کم سورت ته ٹھیک تا یا سبع مثانی دا کم سورت ته نو د ټولو جواب داري چې دا سوره فاتحه دا سره سوره فاتحه دا د آیاتونو په اړه کوم تاسو کې چې بده کې سو آیاتونه دي نو دا چې د سبع مثانی چې کله تاسو کم خلک اهل علم دي هغه په دې باندې پوهیږي چې د سبع چې کله لفظ رااله نو مطلب دا شو چې دا سړي د دې آیاتونو تعداد وو دی او عام طور مونږ به دې کې کنفیوز کیږو ځکه چې کم مصحف او کم قرآن مجید زموږ مخه ته پروت دی نو پاغې کې د هغې تعداد د آیاتونو تعداد که تاسو وګورئ نو چې دی آیاتونو تعداد چې دی نو تاسو به چې دلته خو د حدیث هم ثابت دي چې دا ودی د قرآن هم ثابت دي چې دا ودی نو په دې یو ځای کې آیات نشته چې دا کم آیات چې کم نه خده خو یو وړو کې غونډه کې 5 لیکل دي یو وړو کې غونډه کې 5 لیکل دقه هم د دې آیات لپاره سره دا هم یو آیات مستقل سره دا مستقل یو آیات نو چې دا سره شمار کړل شي دا و آیاتونه جوړیږي سو آیاتونه جوړیږي و آیاتونه جوړیږي. سوره یاسین د سوره یاسین بل نوم څه دی نو د قلب القرآن ویل کېږي قلب ویل کېږي زړه ته نو سوره یاسین د قرآن سره زړه دی زړه او دویم نوم د دې سره روح القرآن نو روح او د قلب د دې په خپل منځ کې ډیر یو نږدې او گہرا تعلق دی. دا کوم سورته ویل کېږي سوره یاسین ته ویل کېږي نو کدا اوس مونږه د یادو نو قلب او زړه د قرآن مجید کوم دی هغه سوره یاسین دی او د دین روسته چې بیا کوم سورته راځي سوره رحمان ناغه زینت القرآن او عروس القرآن هغه ته ویل کېږي زینت خاص ٹھیک تا نو زینت او خاص او عروس دا ټول د قرآن مجید چې کوم نمونه راغلي دي عروس القرآن یا زینت القرآن هغه سوره رحمان ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي سوره رحمان ته ویل کېږي. سوره بقره چې کوم نمونه دي سوره بقره نو هغه ته پستات القرآن ویل کېږي پستات په عربی زبان کې خیمه ته وایي خیمه ته ٹھیک تا نو دا د دې ټول قرآن د لپاره ډیر یو بنیادی صورت دی ٹھیک تا پستات القرآن او یو د سنام القرآن سنام د اوخ چې دا کم دا برزي دي ته سنام ویل کې قب ورته په پښتو کې ته مونږ قب وایو ٹھیک تا نو دا څنګه چې دا قب په دی اوخ کې اوچت یو لوی مرکزی حیثیت لري ډیر اوچتي نو دا قرانګي د سورته بقره د فضیلت او د هم په ټول قران باندې سره هغه نمایه دی هغه سره نمایه دی. نو دا سلور 15 سورتونه خدا سي چې د دې نمونه وتا سورې دي چې دا کم سورتونه دي د دې د چې دا کم مشهور نوم دا وتا سورې دي خو سورتونه داسې دي چې دا غي نمونه تاسو مزید هم ځان سره اډ کې لیکچر کې به هم ان شاء الله ریکارډ شي او تاسو سره به گروپ کې هم شیر کما. یو پاغي کې دا هم دی چې د قران مجید په دغه سورتونو کې چې سوره قتال کم سورته ویل کېږي سوره قتال نو سوره قتال ویل کېږي سوره محمد ته سوره محمد چې کم دی ته سوره قتال هم ویل کېږي ٹھیک تا سوره قتال ته هم ویل کېږي ٹھیک تا
بل دی چې سوره زهار، سوره زهار، زهار تاسو پیژنئ چې یو خاون خپل ښځې ته تشبیه ورکي د دې سره چې ته داسې په ما باندې حرامې څرنګه چې په ما باندې مور حرامه ده، په ما خپل خور حرامه ده، په ما خپل لور حرامه ده، د دې سره تشبیه ورکي. ٹھیک ده. نو دې تشبیه ته بیا ویل کېږي زهار ویل کېږي، دې ته څه ویل کېږي؟ زهار ویل کېږي. نو سوره زهار دا کم صورت دی؟ دا سوره مجادله، سوره مجادله چې کوم پاتیشتمه پاره کې دی نو دې ته سوره مجادله هم ویل کېږي او سوره زهار هم ته ویل کېږي. ٹھیک ده، سوره زهار ته ویل کېږي. ٹھیک ده. بل دی سوره نساء صغرا، سوره نساء صغرا دا کم سورت ته ویل کېږي؟ نو سوره نساء صغرا ویل کېږي سوره طلاق ته، سوره طلاق. ٹھیک ده، سوره طلاق ته سوره نساء صغرا ورته ویل کېږي، سوره نساء صغرا. بل زموږ سره دی ربع القرآن، ربع القرآن ربع ویل کېږي څلورم حصې ته. نو ربع القرآن دا کم سورت ته ویل کېږي؟ نو د دې جواب دا دی چې ربع القرآن سوره کافرون ته ویل کېږي. سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون چې کوم سورت ته دقه ته ویل کېږي دا ربع القرآن دی، سره ربع القرآن دی. بل سورت سوره براءت، سوره براءت یا سوره توبه ورته هم ویل کېږي. سوره توبه خو قرآن مجید کې ذکر دی، خو د دې بل نوم چې کوم دی هغه سره نو هغه سوره براءت دی، سوره براءت دی. د دې سره سره بل سورت چې د هغې هم دوه نومونه دي نو په هغې کې سوره اسراء، سوره اسراء د دې بل نوم سره د دې بل نوم دی سوره بني اسرائیل، د سوره اسراء نوم بل سره سوره بني اسرائیل. ٹھیک ده. یو بل صورت پکې هم داسې دی چې د هغې هم یو بل نوم دی نو هغه سوره انسان، سوره انسان. نو سوره انسان د دې نه مراد سوره دهر دی. ها، سوره دهر، سوره دهر چې کوم دی د دې نه مراد دی هغې ته سوره انسان ورته هم ویل کېږي. نو دا علما کرامو دې صورتونو ته مختلف نومونه ورکړي دي. د دې وجې نه عام طور پیپر کې د دې چې کوم مشهور نوم دی خو پکې نه راځي، خو چې کوم غیر مشهور نوم دی نو د هغې په باره کې تپوس پوښتنه کېږي چې د دې صورت نوم څه دی او دا په کم نوم باندې یادېږي. نو دا خبره سره دا پکې هم د یادولو قابله ده. ټیک ده. مخکې ما تاسو ویلو چې لیکچر به زمونږ د ام سی کیوز او د معروضي سوالاتو د هغې په طریقه باندې وي. ټیک ده، چې دا سیزونه تاسو ځان سره نوٹ کړئ، په لیکچر کې نوٹ شي، یو ځل واورئ او په هفته کې بیا مونږ چې دا څومره ام سی کیوز مونږ ووي، دا څومره سبق مونږ ووي، په دې کې بیا دوه ټیسټ جوړ کړو. سو دوه ټیسټه چې دوه ټیسټ په دې کې جوړ کړو، دا ټول مونږ په دې هفته کې څومره ووي نو تاسو دپاره به هغه ټیسټونه حل کول هغه به ستاسو دپاره انتهایي اسان وي. چې کله هغه ټیسټونه تاسو حل کړئ نو دا به ستاسو د نظر نه تیر شي انشاءالله چې دا کورس مونږ ختمیږي نو د اسلامیات د لیکچر ټیسټ انشاءالله هغه به هم ان قریب هغه ورته نږدې نو دا به ستاسو په ذهن کې مستحضر به ستاسو په ذهن کې پراته وي. ټیک ده. نو په دې وجې نه انشاءالله چې نن که خپل کم کلاس ختم کړو هغه به اخره کې ستاسو کم تجاویز نو انشاءالله هغه به هم اخلو او مزید د کلاس په بهتروالي کې چې څومره کېدله نو ستاسو د هر یو ملګري د هر یو کشر او د مشر که د عمر په لحاظ سره کشر دی او که د علم په لحاظ سره کشر دی او که مشر دی د علم په لحاظ سره د عمر په لحاظ سره د ټولو تجاویز او آرا انشاءالله په هغې باندې به څه کوو، په هغې باندې به هم عمل کوو. ټیک ده. بل پکې زموږ سره یو بحث دی د مکی مدني صورتونو. ټیک ده. مکی مدني صورتونه نو د مکی مدني صورتونو تعریفونه خو آسان دي، تاسو ته به یاد هم وي خو مختصر ده. اگر چې علما کرامو ډېر تعریفونه کړي خو چې کوم اتنټیک تعریف دی هغې طرف ته راځم. مکی صورت هغې ته ویل کېږي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. د هجرت نه مخکې چې کوم صورت نازل شوی دی نو دې ته مکی صورت ویل کېږي او مدني صورت هغه دی چې کوم د هجرت نه وروسته نازل شوی دی، کوم د هجرت نه وروسته نازل شوی. نور چې کوم تعریفونه دي هغه طرف ته نه ځم، دا د ټول نه صحیح تعریف دی چې د هجرت نه مخکې کوم صورتونه نازل شوي دي که په هر ځای کې نازل شوي دي، که دا په مکه کې نازل شوی، په مدینه کې، په شام کې، په طایف کې، په هر ځای کې نازل شوی خو چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي ته به مونږ مکي صورتونه وایو. او چې کوم په مدني صورتونه هغه دي چې کوم د هجرت نه وروسته نازل شوي دي، هجرت نه چې کوم وروسته نازل شوي دې ته به مونږ مدني صورتونه وایو. اوس په دې کې دا د یادولو خبره ده، دا خو دا کوېسچن د یادولو پکې دا خبره ده چې مکی صورتونه څومره دي نو مکی صورتونه په تعداد کې 86 دي، 86 صورتونه مکی دي. نو 86 چې مکی دي نو پر پسې څو پاتې شول 28 پاتې شول. 28 صورتونه مدني دي، 28 صورتونه مدني صورتونه دي. خو په دې ځای کې دا خبره هم د یادولو قابل ده چې 20 صورتونه اتفاقي، 20 صورتونه اتفاقي مدني دي
او بحثي صورتونه اتفاقی سدي مکی دي. 20 صورتونه اتفاقی مدني دي او بحثي صورتونه اتفاقی مکی دي. په دې کې 12 صورتونه وز داسې دي، 12 صورتونه داسې دي چې د هغې په باره کې مختلف اعرادي د علماء کرامو د محدثینو مفسرینو څوک دا مکی دي او څوک دا مدني دي. نو په دغه بحثي کې چې بیا فردر وسره څلور صورتونه نور مرګري کې څلور صورتونه نو دا به چې یسي شي نو چې یسي مکی شوله او باقي چې کوم اته پاتې شوله نو دا به د 20 سره مرګري دا به 28 شي. نو چې یسي او 28 نو دا 114 صورتونه شول. څه شوله؟ د 114 صورتونه شوله. نو دا د قرآن مجید دغه دغه دی صورتونه دي. ټیک ده، مکی مدني صورتونه دي. ټیک ده، باب کې دا ځانه یو لوی بحث دی چې آیا د مکی د مدني صورتونو په منځ کې فرق څه دی، د هغې پہچان څه دی. نو دا بحث داسې دی چې دا په پیپر کې عام طور نه راځي، خو په انټرویو کې ستاسو نو د دې په باره کې تپوس کیدی شي چې د مکی صورتونو پہچان دا دی چې په مکی صورتونو کې د عقیدې خبره شوي، پکې د الله تعالی د وحدانیت خبره شوي، د رسول الله وسلم د رسالت خبره شوي، باس بعد الموت خبره شوي، د قیامت خبره ذکر شوي پکې. دا د مکی صورتونو د دغه پہچان دی. د دې صورتونه د دې الفاظ چې کوم یې د مکی صورتونو هغه ډېر مقفا مستجا ډېر مشکل الفاظ دي. د دې په مقابله کې مدني چې کوم صورتونه دي نو پای کې عبادات ذکر یې، پای کې معاملات ذکر یې، پای کې د جهاد بحث یې پای کې. ٹھیک ده، د هغې آیتونه هغه اوږده اوږده آیتونه یي، اوږده اوږده آیتونه یي او د هغې آیتونه د معنا په لحاظ سره هغه بالکل عام فهمي. او د دې نه علاوه نور هم علما کرامو د هغې مزید هم چې کومې نښې دي کومې علامې دي هغه هم علما کرامو څه دي هغه ذکر کړي دي. ټیک ده، نو دې ځای پورې زمونږ چې کوم د اولنی چې کوم کلاس دی زمونږ هغه خپل اختتام ته غالبا تقریبا ورسېدو. زمونږ نن اولنی ورځ وه، مونږ سټارټ واغستو. نو په دې کې به خیر دی په دې اولنی ورځ کې چې کوم مشکلات دسي چې تاسو مخې ته راغلي انشاءالله په دویمه ورځ کې کوشش کوو